السلام علیکم ملګرو د نوی چیف جسټس د پاره عمران خان د جیل نه یو پیغام جاری کړی دی یو غټ لیټر د عمران خان حواله سره ایشو شوی دی د نوی چیف جسټس له تاسو له معلومه وي جسټس عمر عطا بنډیال ریټایر شو دغه په ځای د پاکستان چیف جسټس چې کوم دی قاضي فیض عیسی پرون حلف اوچت کو دغه د پاره د پی ټی آی د طرف یو لیټر ایشو شوی دی دغه د پاره پک یو پیغام جاری شوی دی هغه پیغام په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم بل د جماعت اسلامي یو غټ احتجاج هم کړی د مهنګي حواله سره او پاغه احتجاج کې نگران حکومت ټارګټ کړی دی کوم خبرې کړې دی سره هم په دې ویډیو کې ډیسکس کوو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ ها او شیخ رشید حواله سره هم سنوي اپډیټس چې به هم تاسو وړاندې په دې ویډیو کې ځکه د مرادي جی د ویډیو چې کوم زموږ مین ټاپک ته عمران خان د نوی چیف جسټس قاضي فیض عیسی د لپاره اهم پیغام جاری کړی دی قاضي فیض عیسی د چیف جسټس عمر عطا بنډیال ریټایرمنټ نه پس چیف جسټس اف پاکستان جوړ کړل شوی دی اوس عمران خان څه پیغام جاری کړی د جیل نه راځي هغه طرف لورزو خو بل طرف ته د جماعت اسلامي چې کوم احتجاج کړي پاغه باندې وبات پیله خبرو کو بعد کې بیا د عمران خان هغه پیغام طرف ته راشو جی جماعت اسلامي د مهنګي خلاف او حکومت خلاف میدان ته راوتل دي امیر جماعت اسلامي کراچي محافظ محبوب الرحمن ویلي چې نگران حکومت او کابینه د آی ایم اف د غلامۍ ټول ریکارډونه مات کړل جی نگران حکومت د پی ډی ایم حکومت غونتی ثابت شو مهنګي په وجه د عوامو مشکلاتو کې روز پر ورځ اضافه کیږي کراچي کې شاهرای فیصل باندې د مهنګي خلاف ډیره غټه درنه وشو امیر جماعت اسلامي حافظ محبوب الرحمن دا هم ویلي چې مونږ به داسې هړتال کوو چې ټول خلک بخپل گاډي په روډ باندې بند ودري او کور ته وځي مطلب روډونه په گاډو باندې بلاک کوو مونږ جی چې دا غیر لپاره 15 مختلف مقامات هم مختص کړي دي چې په دغه مختلف 15 روډونو باندې به عوام چې کوم نه داسې احتجاج کوي چې خپل گاډي بروباسي په روډونو باندې به بند ودري او کور ته وځي مطلب په روډ باندې به عوام نه د عوام گاډي په روډ باندې ولاړ ودا یو د نوې احتجاج به وای مونږ د مهنګي خلاف کوو د مهنګي خلاف احتجاج صرف جماعت اسلامي زور او شور سره روان کړي دي باقي ټوله پارټیان په غلي دي یو پارټي هم د مهنګي خلاف نه رهنما خبره کوي نه دغه چې کوم لیډر دیغه د مهنګي خلاف خبره کوي بل شیخ رشید تاسو له معلومه ده پرون گرفتار شوی دی چې دغه حواله سره دغه هم راولپنډي پولیس یو نن ټویټ کړی دی چې د شیخ رشید گرفتاری مونږ نه د کړی او نه مونږ نه زمونږ هغه حراساتو کې نه هغه مونږ سره حوالاتو کې د شیخ رشید گرفتاری حواله سره مونږ له هیڅ قسم علم نشته جی دا راولپنډي پولیس دا ټویټ کړی دی جی بل پی ټی آی چې کوم پاکستان تحریک انصاف چې قاضي فیض عیسی لکم خط لیکل کم پیغام د عمران خان طرف شو شوی راځي پاغه باندې خبره کو پی ټی آی قاضي فیض عیسی تا د چیف جسټس اف پاکستان حلف اوچتولو باندې مبارکباد ورکړی دی ترجمان پی ټی آی ویلي خپل بیان کې ویلي چې آزاد او خوشحال معاشره هله جوړیږي چې کله په ملک کې فیصلې په عدل او انصاف باندې وشي کومه معاشره کې چې عدل او انصاف نه وي نو هغه معاشره مکمل طور باندې تباه کیږي په دې باندې دا کوم خبرې چې تاسو سره شریکوم د پاکستان تحریک انصاف د چې کوم کور کمیټي جوړه شوې ده د غیر طرف د خط او د پیغام قاضي فیض عیسی ته لیږل شوی دی نو څومره هم مطلب عمران خان چې څومره هم ټیم دی کاغه کمیټي دا یا لیګل چې کوم ټیم دی وکیلان نو هغه د عمران خان په سلام مشوره باندې خبرې کوي مطلب دا کمی خبرې چې د کې دی چې د عمران خان خپل ټیم لویلي چې داسې خبرې تاسو قاضي فیض عیسی ته کوي زموږ پیغام ورسوي دا کمی خبرې چې دی دا کې دی چې د عمران خان د خپل خبرې جی او پی ټی آی جماعت همیشه د قانون پاسداري کړې ده د پی ټی آی نظریه د قانون بلدستۍ او د عدل او انصاف اعلی ترين اصول باندې جوړه ده جی چیرمن پی ټی آی په هر قدم عوامو ته د قانون او آئین پاسداري تلقین کړی دی جی ترجمان دا هم وی چې پی ټی آی د آئین بلدستی او قانوني حکمرانی د لپاره موثر اقدامات جوړ کړی دي او وايي موږ د امید ساتو چې تاسو به د آئین او قانون مطابق فیصله کوئ قاضي فیض عیسی د پاکستان 29واں چیف جسټس او پاکستان جوړ کړل شو دا کوم څومره خبره هم په دې ویډیو کې تاسو سره وشو دا کوم پوینټس تاسو سره ما ډیسکس ک دا د عمران خان زما په خیال د عمران خان د خلی بیان دی چې داغه ټیم چې کوم دی قاضي فیض عیسی ته خط لیکل چې دا خبرې کړې دي چې مطلب هغه معاشره ترقی کوي هغه معاشره په مخ کې چې کومه معاشره کې فیصله په عدل او انصاف باندې کیږي او هر چاله ایکوال رائټس ملاويږي نو الله یو معاشره او مطلب ترقی کوي دې کې دا هم ویلي چې زموږ څومره هم قانونونه موږ مطلب د خپل پارټي یو رولز اند ریګولیشن جوړ کړی دي نو هغه رولز اند ریګولیشن موږ د ملک قانون او آئین مخه لګي خلل نو هغه حواله سره موږ خپل د پارټي رولز اند ریګولیشن جوړ کړی دي موږ د قانون یا د آئین هیڅ قسم وایلیشن نه دی کړی او موږ دا امید ساتو چې څومره هم فیصلې دی هغه تاسو د قانون او د آئین مطابق کوي جی دا اپډیټس ما تاسو سره شریک کوم ډیر زیات مننه جی والسلام